نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دیرشم پارکی د سورۃ الفجر د ابتدا نا زمونږ نوې درس ته او سلورم آیات مبارکه تم رسیدلیو الہ العالمین پدی سورۃ مبارکه کی په یو پنځو سیزونو قسم خورو د سلورو تفصیل تیر شو او نن پنځم دې ډمبنه داو والفجر او زما دی قسم وی په وقت د سبا وليال عشر او پشپول سبحانه والشفع او زما دی قسم وی په جف والوتر او پتاقبانی دا پنزم قسم دے واللیل او زما دی قسم وی پشپی اذا یس کلچ لاڑشی دا اصل کی یسریو دا پمانا د سار دے سارا فزہبا او قسم دے پشپی کلچ لاڑشی بعضی سلفو د یسری مانا دام کړي اقبل وجا قسم دے پشپی کلچ راشی او د بعضی سلفو نه منقول لی چې دا یسری په معنا د استوا د قسم د پشپی کله چې برابر شي او د شپې نه کمش په مراد د نباز و شپه د مزدلفه ته مراد دا زکټول خلق د الله د طاعت د فار راجم شوی وی او په خاورو کې ټول الله لپراتوي چاویلی دین مراد لیلت القدر دے زکاغی کی رحمت را نازلیگی خو غور قول دادے چی دل تا عام شپی یادئی اراد عموم اللیل کلیہی او دا غور قول لے او قسم دے پشپی کل چلاڑشی او شپا الله د آرام د پاره ګرځولې لکه تاسو له بار بار دی هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه سورہ یونس کی آیات 13 شپیتم الله غزاد دې چې پیدا کړی د تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه چې تاسو آرام کوي په دې شپه کې
دارنګ د دې دیرشمه پاره پاول صورت کې تیرو چغه ته سوره نبأ وای وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا او ګرځول مدشپا لباسا پټون کی الک جامې په بدن پټي نشپ پتیار کې بدن پټي او ګرځول مدرز معاشا وقد طلب د رزق دا پنځه قسمونه رب العالمین خړل او ګور الله په دې شپې باندې زه په زه قران کې قسمونه خړلې کله فرمای واللیل ذات برا او کله وی اذا عسعس ایش پرا متوجی شیش پلاړشی د دې په دې تلو راتلو کې د الله د وجود او د الله د وحدانیت دلیل له هل فی ذلک بیشکشت د پدې کې قسم لذی حجر د پار د خاوند عقل حجر خپل معنا د منع دی عقل تم حجر زکوي عقل خاوند عقل د جهالت او د ناپوهی نه منی کوي دی عقل ته حجر زکوي دا انسان منی کوي د ناکار کارونو د ناکار خبرونو او الله دې موږ تاسو حرم شریف لبوزي بیزا برحمت طرف ته چې کوم عیسی د نو دیتا یو نوم د حجر البيت دیوار ته تاوکړه د هلال او د سپګمۍ په شکل کې د دې لپاره چې خلق منه کی چې دی دیوار سره چرته جوخ طواف نکي ځکه میزاب رحمت طرف ته د خانقابی پوره ایسا برابر نه ده بلکې وګزه د آبادی نه بار شوه وګزه څه شوه د دې مقام ته حجر زکوي کې چې دا دیوار نه وي نو خلق به دې سره تاویدل نو طواف به پوره ځکه نه کېدو لکه د کعبه په منځ کې طواف راغی او طواف خود ټول کور د الله نه دی نو دې تم حجر البيت زکوي چې منی کوي طواف کون کی لره چې د بد دیوار د کعبه دیوار شامی سرا ځان بن پی وس کوي دا په معنا د منع راځي لکه تاسو لدا سوره فرقان کې 22 آیات ده ويقولون حجرا محجورا وای بدای من دی شید عذاب محجورا پمن کول سرا هل فی ذلک آیاشتد پدی کی یعنی بیشک اشتد پدی کی قسم لذی حجرن د پار د خاوند عقل اے پدی پنزو خبرو کی اولوی قسم نے د پار د خاوند عقل الم تر تو ګورنا کیف فعل ربک بعاد سرنگ کار کړو استرب د عادیانو سرا اے دا یو سرکش کومو دا الله او د رسول د تابعداري نه بار روتیو او د الله پیغمبرانو ته د دروغ نسبت کړو او د الله آسمانیو کتابونو د منلو د قانون خداوندی نه انکار کړو وای ته ګور نه الله څنګه تباکل او نن دا غي نه کیسه او واقعات عبرت جوړي نسوک د پخپل قوت او طاقت باندې غرور نه کوي کله چا قوت ډېر د خدای الله مقابله کې څه دې سم نه
دا عادیانو یولوی قوتو خو چې کله ایمان نو الہ العالمین رونی ول علم ترت ګورنا کیف فعل ربک بعاد سرنگ کار کړه استا رب د عادیانو سرا ارما چې اولاد د ارم ذات العماد او خاوندان دستونو ای وی عاد ابن ارم ابن عوس ابن سام ابن نوح یعنی دا عادیان د ارم اولاد او ارم زوی د عوس او غزوی د سام او سام د نوح علیہ السلام بچو او دیت الله هود علیہ السلام را لګلو دیت عادی اولا وی د سمودیانو ته عاد ثانیه وی دې ته سوی عادی اولا ورته وی لکه سوره نجم وګورئ عادی اولا دیت وی عادیانو ته سوره نجم وشتمه پارک تیر شوه ده د سوره نجم په اخر کې دیت الہ العالمین عادی اولای ورته ویل دي سوره نجم دا وشتمه پارک راځي او آیات ګورئ 50 نمبر وانه اهلك عادن الاولى وانه بشک شان د اهلک دی الله تباکړی دی عادن الاولى عادیان لړمبنی دیت الله هود علیہ السلام را لګلو نو دیت د دروغ نسبت کو او دا غید خبر منلو نه انکار کو او دیت الله دومره لوی قوت ورکړي دی وی دنیا کې زموږ د مقابله سوکسي په غرور کې رالل لکنن باز کافر ملکونه د غرور د فرعونیت او تکبر داوی کوي نو داسې دنیا کې د غرور دا وکړي وا لکه وګورئ تاسو سوره فصلت چې هغه ته سوره حم میم سجده موي سلیرشتما پاره اخر کې وګورئ او آیات مبارکه وګورئ پلسم نمبر آیات وګورئ سوره مومن پسې سوره حم میم سجده دا الله پلسم آیات کې د عادیانو د غرور او تکبر ذکر کوي فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق فاما عاد ارچ عادیانو فاستكبروا ندیلو یکړي و فی الارض پزمکا کې بغیر الحق پنا حق سرا وقالوا دیادیان ویلیو من اشد منا قوه سوک دے چې هغه ډېر مضبوطی وي زمونږ نه په قوت کې ایوی زمونږ کومره قوت د چا دی ولم يروا آیا د سوچ نه کړي ان الله الذي بشک الله غزاد خلقهم چې د عادیان پیدا کړي هو اشد منهم قوه اغه ډېر مضبوط د دوی نه په قوت کې وکانو بیااتنا یجحدون او غی زمون د آیاتونو نه انکار کوونکی اگر دلته الہ العالمین د عبارت کې وای دی اتم آیات کې التی ها عادیان لم يخلق مثلها في البلاد
چینو پیدا کړي شوی په مثل د دې قبیله فل بلاد فخارونو کې اې د دې غونته مضبوط بدنونه د چانو ادا چې بعض مفسرین لګي چې 1500 او یرا دور سوا د دې کډو نو دا خبري علماء لیکلي چې دا دروغ دي ځکه تاسو اوریدلی صحیح حدیث کې راغلی چې آدم علیه السلام الله پیدا کړو دقیقت سورو شپېته غزا وې دا غین پس قدونه په کمی را روان دي نو کوم کتابونو کې چې د شپېتو غزو نه سیوا قد د چا ذکر کوي دا غ دروغ دي اسرایلیات دي خرافات دي ټولنا اول انسان حضرت آدم علیه السلام چې الله پیدا کړو دا غي شریش په تګ زکادو دا الله حبیب فرمایي غینا پس رو خبره په کمی را روانه ده وګوره د دای غونته الله وی بیا په خارونو کې پیدا نشول ادار چاله وی ته غزان له غرور او تکبر کې عادیان غونته ګوره بیا پیدا نشول لوی قوت او طاقت ورته الله ورکړو او دیت دا ذات العماد لوی دا ذات العماد دیت ولوی نو دا غبارکی مفسرین مختلف اقوال ذکر کړي ذات العماد ورته پدی اعتبار وی ادا ذات العماد فی بیان د دې مخ کې د پاره ای وای دی په پداسې کورونو خیمو کې اوسېدل خیمه پستونو ولاړی نو عماد ستوي استنه توي دی بخیمو کې اوسېدل چون کې د غوانو د ګډو د بيزو خاوندانو نو د دې خلکو عادت دا لکه د پخوانو عربم د عادت دی به باران پسې ګرځېدل ګډو والا کوم څه پسې ګرځي آبادی پسې ګرځي باران پسې ګرځي دای مستقل د استوګ نه زینی او چې چرته لاړ شي نوزان لخیمه ولګي نزات العماد ورته د دی وجنوي چې دای بخیمو کې اوسېدل اواب پستونو مضبوطی کړي وي آب پستونو مضبوطی کړي وي نو دا د خیمو خاوندانو چرته یوزه کې دی رکیدلنا یوزه کې دی رکیدلنا ازات العماد چې چاویلی دنګ کدونه نو ګره باړی مضبوطی وي خو چې دا کم غزونه ذکر کړي نو هغه بهاره کې دلیل نشتا هغه بهاره کې دلیل نشتا لکه دلته علما او دغه واقعیا مرت کړي محققین مفسرین عادي صورت کې دا عادي خلکو کې مشهور ده چې شداد جنت جوړ کړي و بھائی ادا سی و واغ سی دا ټول خرافات دي چې بنده جنت جوړول شي نو بیا د خلک دوره مهنت لید الله د جنت لپاره کوي چې بنده جنت جوړول خو بیا بتاسو کې ټول خلکو جوړ کړي وې الله نو دا د شداد او دا خبرې ټول دروغ دي او اسی حکایات دی کیسې دی او دی باندې دلیل نشتا اهل الملک دی دا خرافات دی او دا اسرائیلین دی نو ارم قبیله یا غخارو چې دی باغی کې اوسېدل یا داد دی نکو علم ترت گورنا کیف فعل ربک بعاد سرنگ کار کړو ستارب د عادیانو سرا ارم چې اولاد دې رمو ذات العماد خاوندان دستونو خاوندان د خیمو التي هغا قبیل لم يخلق مثلها في البلاد چینو پیدا کړی شوی په مثل د دوی په خارونو کې ادا سي مضبوط بدنونه
الله په دوی باندې هوا را لېږلې وه. تاسو ته سوره حاقه کې اوس تیر شو. اے الله په هوا را لېږله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. دا هوای په دای وش پیا وترز مسلط کړي وا او دا د دې د عذاب رزوی فتر القوم فيها سرعا ويتاب لیدو دا قوم پدی کی غرزیدلی کانهم اعجاز نخل خاویہ تاب وگنی دا تنید کجورو زړو دی فهل ترى لهم من باقیا نو آیات ګوري دیلر یو تن چرت باقی وثمود الذين سموديان هغکسان جاب الصخرا چتوغلی تراشل کنستل بیکانی بلوات پاغوادی القرآ کی اے دای بغ کانی بے تراشل او کانی بے توگل او داغی نبے سکول داغی نبے پغرونو کی کورون بے جوڑول پائی کی دی کورون بے جوڑول او وادی مراد دی وادی القرآن وادی القرات مراد دا اغه کې بدای سکول لوی علاقه د دې دوام د سعودي عرب پز مکه باندې د سمودیانو علاقه ادای بغرون تراشل کانی به تراشل او هغه کې عجیب عجیب کورونه به جوړول عجیب عجیب کورونه به پاغه کې جوړول او بالوات نا مراد غوادی القرآن اے غرون بے کنستل تراشل بے او باغی کی کورون جوڑول حوزون جوڑول علماء لکلی کل منفرج بین جبال او تلال یکون مسلکا للسیل ومنفذا فهو وادن وادی سلوی وی هر کلاو زید غرونو پا منس کی او د ډیرو پا منس کی چې دغه کلاو زی کی د بارانونو برازی دیتا وادن وی لکه موږ ورته خړونه وایو بھائی نو دی خړونو کی دای با غټ تراشلې جاب الصخرا تراشلې به غټي بلوات پاغوادی القرآ کی پاغ کلاو زایونو خړونو د خپل علاقه کی وفرعون ذل اوتاد دای باندې الله عذاب را لګلو وفرعون ذل اوتاد او فرعون چې خاوند میخونو ای ذل اوتاد فرعون تولې وای سو کوئی د لخر خاوندو نو د اوتاد نه مراد دي کې الجنود لخرې دي خاوند میخونو خاوند لخر ډېر لخرې وي وینا غشتا او نه لخرشتا دویم قول داده دب په خلق د ظلم د وجنمی خونه ټکوال اے خلق لچ سزا به ورکولا نمی خونه به پټکوال او د پارا بادیو پاغا بادو کې به خلق ل سزا ورکولا علماء لیکلي غره قول په زلوتات کې دا ده دین مراد غمیخونه دي چې دا میخونه یاد لرګیو او یاد اوسپنیو ادب خلق لپدی باندې سزا ورکولا او خلق باندې دا میخونه به ټکوال ابن مسعود رضی اللہ عنہ نه په صحیح سند سره ثابت دي
اې دی ظالم پخپلی بیبي باندې سلور می خونه ټکوالیو یو په یو لاس د میخ بدلاس نووتو ایو په بل لاس بل په بل خپا او بل په بل خپا او داغي د شاد پاسه د جرند پلی خو او غي الله ته جړل داغي جړا در لثیر الہ العالمین وی بی بی د فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله او دا الله د خپل نیکانو بندگانو حال ذکر کوي چې مظلومیت کې چاته جړلیا وای اے الله ته جړلوي رب مالکور جوړ کې ځان سرا او د فرعون د دې ظلم نه ماته نجات راکې نو الله ول جنت کې کور جوړ کو د روح وتو نه مخ کې دی ولیدو د روح وتو نه مخ کې دی ولیدو او په دې حال کې ګور فرعون شهید کا ادي کې د امت د پاره یو تسلید دا اې دې امت و ایمان مګور نه پریزي وګور زنانه ذات ته د فرعون بیبی دا په یو لاس کېمدا سي میخ د چګیر چا پیرته وته په بل لاس کې میخ ده او په دواړو خپو کې میخونه والی د جرند پل په فروت ده خو ایمان پرې نو خو دا دور تکلیفونه برداشت کړ غوسه وکړ د دې امت شان خود نور امتونو نسره او دی حضرت موسی علیہ السلام د بچو پشان ساتلو نه د نبی د ساتلو د پرورش دا اثراتو چې دمر مضبوط ایمان ولا الله ورکو چې د فرعون ظلم د ویخت قدر نه د ایمان او د دین رستون کا وفرعون ذل اوتاد او فرعون چې خاوند میخونو په مظلومانو باندې میخونه بیوال الذين داغ کسانو دادری واړه قومونه چې تیر شول توغوا فی البلاد چې سرکشی اختیار کړي او په خارونو کې اے د حد نه تجاوز کړو ظلمونه کول ویني تو یولې او د الله او د رسول او د الله د دین پورې خنداګانې کولې الذين داغ کسانو توغوا فی البلاد چې دای سرکشی کړي او په خارونو کې فاکثروا فیها الفساد دین ان شاء الله بیا وایو وصلی الله تعالی علی خیر محمد بسم الله الرحمن الرحیم پرون تاسو د صلات خسوف او د نور د تندر نیو بارکی س خبر اوریدلی وی چې دې کې مز سنت ده او داغي اهل علم او حدیثو کې یو طریقې منقول دي دی حدیث کې در لاغه یو طریقه ذکر کوي پاغو کې الفصل الاول فصل اول عن عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بی بی فرمائے ان الشمس خسفت نور تندر نیولیو علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا خسفت ان الشمس خسفت نور تور شوه او تندر نیولیو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې فبعث منادیا
نو د الله حبیب لګلو یو واس کون کې چته د مدینی په دی کوسو کې आवाजونو کا صلات جامعتن اے چی مز جمع کون کې د خلق لرا یعنی مز لها ذر شی نګور صلاتی کسوف او خسوف کې اعلان راغله چې د الله حبیب منادی لیکلو چې د مدینه په دی کوسو کې سوکا आवाज کا اذان ولنشتا اقامت ولنشتا خو اعلان ورلا دی حدیث پاک کے ثابت ہے نو صحابہ کرام را جمع شول فصلن د الله حبیب مسکڑ و 4 رکعات صلور رکو گانی فی رکعتین پدو رکعاتو کی و 4 سجدات نو صلور سجدی وی ا 2 رکعات مز کړو خو په هر رکعت کې 2 رکو غانې وي او سجدي خاصم پر رکعت کې 2 وي اوای قالت عائشہ فرمایلی دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ما رکعت رکوعا ما رکو نذکری رکو قط شرم ولا سجدت سجودا او نمی سجده کړي سجده قطو کلم کانات ول منه چیا غدی وګدوی د دینا ا داسې وګدرو کو سجده مې نه کړي د اموز د الله حبیب ډېر وګت کړو نو دی کی وګدواله سنت ده وګد مز د الله حبیب علیہ السلام کړو وای ما دمر وګد مز او دمر وګد سجدا کلا کړي نا سمر چ پدی مسکوا متفقن علیه دا د بخاری او مسلم شریف حدیث ته او اهل الملک لی توجه کوي وای دی باب کې تاسو بیگاو ریدلی و طریقې د مزرازی خو پټولو کې اصح او اشهر دا خبره د چې دی حدیث کې راغلی دیو جنا عرب حرمینو کې پدی عمل له موږ هم سو کرتم صلاتی کسوف کو پدی حدیث معاملو محققین علماء دی تا غور ویلی دی شاہ انور شاہ کشمیری رحمه الله چې زمونږ دی اکابرینو کې ډېر لوی عظیم شخص تیر شوه نو دیم وی غورا خبر دادا او صح ورجه وشهر دادی چې دورو کو غانی وشي په یو رکعت کې قاضی شمس الدین صاحب رحمت الله علیه او عالم تیر شوی دیوبند کې مدرس مو داغه په مشکات شریف شرح دا تعلیق الفصیح داغه کې موي حدیث الرکوعین اصح و ارجح و اشهر دا د دوو رکوعانو حدیث دا ډېر صح دی او ډېر غوړه دی او ډېر مشهور دی نیل الاوتار کې علامہ شوکانی رحم الله وی غوړه او پټولو کې اشهر قول دا دی زاد المعاد کې علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وی علامہ حافظ ابن حجر په تلخیص الحبیر کې وی نصب الرایا دا احناف کتاب د تخریج دا حدیث وکړه علامہ زیلعی لوی سړی عام وی چې دا حدیث صح ورجه و شر او د رایا کې حافظ ابن حجر رحم الله وی ادا غنی طریقې چې راغلی نو څوک وی توجه کوي وای وير دا انور تندر ډېری پیری نیولیو نو یو زل داسې موضوع کو بل زل داسو خود محققین او اهل علم قول داده چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په مبارک زمانہ کې نور یو زل تندر نیولیو
ادم د عمر په اخر کې اهل علم لیکلي په دغه غرض ګره د نبی رسول الله بچي وفات ابراهيم دا د پیر رز و مونږ چورته د ګل رز وایو او یو کم دیرشم د شوالو رمضان المبارک پس کوم میاشت را دی غیله سوی شوال ورته وای او دا لسم کال د هجرتو نو د الله حبیب صلات کسوف یعنی د نور د تندر والا مصرف یو ځل کړي او کم ماهرین د علم فلکیات دی نعیم دا وایي چې د الله د حبیب په زمانہ کې یو ځل نور تندر نیولې نور یو ځل تندر نیولې نو دا پټولو کې ارجح قول لې اوس دا سې ځان په مسله باندې پوي کوي کم عالمان چې د دوه رکوګانو قائل نه دي رہی به دي جزئیات او مسائل سے ذکر کی او څوک چې قائل دي نه وي چې یو رکوع قرات یو خروګه ده ا رکوع لاړ رجی بیا را پورته شي بیا به قرات شروع کی خدا دویم ځل قرات به د اول نه لکم وی نو دی کې به سوره فاتحه دوباره وای کنه به وای نو اهل علم د دې قائل دي چې اکثر اهل علم دا سی وای چې سوره فاتحه به دوباره نه وای ځکه تکرار د سوره فاتحه په یو رکعت کې نه دراغله دي کوم د علماء اختلاف دي او چې څوک د دې قائل دي دا جزئیات یې ذکر کړي اے امام چې اول رکوع کول نو چا رکعت رونی نو وېدا به حسابيږي کدویم ذل را پاسې دو بیا دویم ذل رکوع کوي نو دا رکعت برا رانیول نه حسابيږي نو پدی اول رکعت خو اول له خوځي کې اول قرات وای نو سوره فاتحه به وای خو دویم ذل چې رکوع نصر پورته کې نو د سوره فاتحه نه بیا به د عام قران تلاوت شروع کوي تکرار د سوره فاتحه نه دراغله ورته نور سورتونه سره په مسکی مکررو لشي لکه ته قل هو الله احد به یوسل پیری په یو رکعت کې وا خو سوره فاتحه نه ټوله مکررو لشي او نه د دې سی سم مکررو لشي دا د دې صورت یو لوی شان ده چې د دې تکرار په مسکی نه دراغله د دې تکرار په مسکی څه ده نه دراغله دغه مسائل اهل علم ذکر کړي یو ځل د الله د حبیب په زمانہ کې نور تندر نیولې او دا وخت وې ډېر نازک دی لکه څنګه موجوده تجربه واله وې دا وخت ډېر نازک دی نو په نازک وخت کې به د الله عبادت له متوجه کېږي تاسو به په دې کې منځونه راغلي په دې کې خیراتونه راغلي په دې کې ذکر او اذکار راغلي په دې کې د غلامان او آزادول راغلي دي نو دا وخت د سوچ او فکر دی او رب کریم ته د متوجه کېدو وخت دی یو ځل دا تندر نیولې او دا کم حدیث مواردو دا پټولو کې راجح خبره ده چې په دې باندې علما وی عمل وکړي شي او د موزغه طریقه تاسو واوریدا متفق علیه وعنها ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت سے قالت بی بی فرمائی جہر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتیزا ویل رسول اللہ علیہ السلام پسولات خصوف کی بقرات خپل قرات اے قرآن جہرن ویل و سرن نو ویلے دام د متفقن علی حدیث ته او د ائمه کرام په دې کې اختلاف ته امام ابو یوسف رحم الله په احناف کې وای امام محمد رحمه الله امام احمد رحم الله وای چې جهر بکای
باز وی د جهر او د پټ ویلو اختیار دی ورلا اباز ائمه وی نور ک تندر نیولې نو په پټه دی وی سپوږمۍ ک تندر نیولې نو په جهر دی وی ذکر اس روایات را روان دي علامہ عینی وی دا د بخاری شریف شارح دی او حنفی عالم دی وی روایات الجهر اصح د جهر روایات د دینور مقابله کې ډېر صحیح دي ابن ترکمانی یو لوی عالم تیر شوه دی وی حدیث د عائشہ بی بی صحیح او صریح فی الجهر دا صحیح دی او صریح دی په جهر کې نو اهل علم دې ته ترجیح ورکړي دا چې جهر دی ویل شي ذکر اوسو باز روایتو کې داسې راغلي دي چې جهر نه دی په پټه ویل شي نو بی فرمای نبی علیہ الصلات والسلام جهر کړو په مزدتن در نیو کې په خپل قرات سرا خپل قرات په جهر ویلو متفقن علیه نو د الله حبیب علیہ السلام په دې کې وګد مسکړه او ډېر وګدرو کوی کړي او اهل الملک دا مثبت عمر وګدای چې سو نور تندر پریخ نه ده سو پر نور تندر پریخ نه ده نو دی اوقاتو کې مسلمانانو ته مسجد طرف ته توجه پکار دا دی کې خیراتونه پکار دی غلامان خوشنشت صحابه کرامو د موږ د دینی مشرانو په وخت کې غلامان او په کې غلامان آزادول دا وخت نازک ترین دی نو پدې کې الله رب العزت طرف ته صدا توجه پکار دا ارسو حکمتونه براشي د انور تندر نشي ډېر کافران مشرکان د نور او سپوږمۍ عبادت کوي نو روایتو کې راغلي کله الله د نور ته او سپوږمۍ ته کمایلی کو بشانه تجلیو کی نو دی باندې د hebat د وجنه تورواله راشي ادا د کافر او مشرک ته وای چې ته خنور ل درنا د وجنه عبادت کې وګور نی مرز د تورواله پچارا وسو دا تورواله پچا ته خود سپوږمۍ عبادت کې ولې د رڼا نه متاثر شوه دا سپوږمۍ چا تک تورکا دا سپوږمۍ چا تک تورکا ادا یو دغه رسو براشي خطبه کې د مشرکانو دا عادتو ای بوي چې اولوي سړې مرشي یا پیدا شي نو د انور اوس پګمې تندر نشي د انور اوس پګمې سو کی چې اولوي سړې دغه په دغه غرض د نبی رسول الله بچي ابراهيم سره وفات شوه نو د الله حبيبي خبردار کسو کوئی چې د انور تندر زکونی او چې زما بچي ابراهيم وفات ده نور اوس پګمې د الله د توحید د دلایل نه او د دلایل دي دا د چا د مرګ او د ژوند د وجه نسل کیږي توريږي نه چې کنه څوک مړ شوی دی او څوک ژوند دی شوی دی دا غي د وجه نسل کیږي اموږ د قبایلو کې ګور اعلی ار علاقه کې خپل جهالت یا خلک وسب ژوند دي ناغي کې دا مشهور او دا د نور پګمې نه مار تاو شي ډېرو کپکلو قبایلو بټه کولی چې دا مار تیلر شي ابایس بس جهالت د هر قوم جدا جدای اوس ما کسان ژوند دي جمال یم وس کولی مونږ بټه کولی وای دا ته مار تاو شوی چې ډېر سره ویریږي او لرشي ته دا برسو د تفصیل راشي چې الله رب العزت د لوی قدرت خاوند دی کله نور اوس پګمې ته تجلیو کی نو د الله تجلی مقابله کې نور اوس پګمې صد پاغي تورواله راشي او مشرکان ته وي تاسو غي بندگی کوي خردي او مالک شتا دارنا داغه پلاس کې دا تورواله د چا پلاس کې داغه پلاس کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین الہ العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین رب العالمین او ساته یا رب کریم مونږ ته زموږ والدین او ته اصول فروع ته
مشایخ ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کړي. الله سمره بیماران دي ټولو ته شفاء کامله عاجله ور نصیب کړي. الله قرضداران د قرض نخلاص کړي، بی ګناه بندیوان د بند اخلاص کړي. رب العالمین د چا دشمنی طرفګنۍ دی په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي. الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ولور کړي. الله د هر چا د پاره د رزق حلال مخ پرانځي. الله موږ د آفتونو عذابونو نه الله په حفاظت کې وساتي. کوم ځایونو کې چې مسلمانانو باندې آفتونه دي مصیبتونه دي الله دا ټول ته په خپل رحم او کرم باندې لري کې. کم چې په آفتونو کې الله وفات شولتي شهادت قبول او منظور کې او نور الله د خپل بندگان او د خپل حبیب امت د هر قسمه آسمانی او د زمکی او د ظالمانو د عذابونو نه په امن او امان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.